بسم الله الرحمن الرحیم د غسل متعلق بیان شروع دی چې غسل پچا واجب دی او پچا نه دی. غسل به څوک کوي او څوک به نه کوي او څه طریقې سره به غسل کوو. نو راځئ موږ او تاسو ته حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها د غسل ټوله طریقه ښیي چې څنګه به رسول الله صلی الله علیه وسلم غسل کولو، هغه شان طریقه موږ او تاسو ته بیانوي. حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د غسل اراده وکړه نو غسل به یې داسې شروع کولو چې مخکې به خپل دواړه لاسونه مړوندونو پورې وینځل، بیا به یې اودس کولو څنګه چې مانځه دپاره اودس کولی شي. بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې ګوتې په اوبو کې دننه کړي او په هغې به یې د ویښتو بیخ حلالولو، بیا به یې په خپل سر باندې 3 لپه اوبه اچولې، بیا به یې په ټول بدن باندې اوبه اچولې. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د هغه سړي په باره کې تپوس شو چې خوب نه پاسېدو سره په کپړو باندې د منۍ لوندوالی محسوس کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې غسل به کوي او د داسې سړي په باره کې ورنه تپوس هم وکړی شو چې د خوب نه پاسېدو سره شیطان دوکه کول ورته یا دوی خلوندوالی یا چاپونه نه محسوسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل په هغه غسل واجب نه دی. بیبي ام سلیم رضی الله تعالی عنه تپوس وکړو که ښځه هم دا لوندوالی وویني نو په هغې غسل واجب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل خو ښځه هم په دې معامله کې د سړي په مثال ده، یعنی کوم سړی یا کومه ښځه چې د خوب نه پاسېدو او په خپل پرتوګ باندې لوندوالی یا چاپونه محسوس کړو نو په هغوی باندې غسل واجب دی.